جابا مازی کې د مولانا بختي عالم د فراغت او واده نه وروستو نن د مولانا محمد منیب رحماني واده او د فراغت خوشحالي ولمانځله شوه. په دغه موقع باندې علما کرامو او د علاقې راغلو مایدینو هغوی ته هارونه په غاړه کړل او د فراغت مبارکي ورکړله. یاد دې وي چې جبا امازی کې سږ کال 4 علما کرام په یو ځل فارغ شوي دي. وطن نیوز سره د گفتگو په وخت باندې د مولانا محمد منیب رحماني والد صاحب وویل چې د پټي کټي په ځای باندې په خپل الواد باندې انویسټمنټ وکړي چې د هغوی دنیا او آخرت دواړه ښایسته شي. هغوی په دغه موقع باندې د راغلو ټولو مېلمنو چې د هغوی د زوی په واده او د هغوی د فراغت په خوشحالۍ کې حصه واخیستله شکریا ادا کړله. قربانو او راغلو مېلمنو علما کرامو په دې خبره باندې زور واچو چې علماو له پکار دي چې په امت کې هماهنګي پیدا کړي او د فتنې په دې دور کې د هغوی اصلاح وکړي. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله رسوله النبي الكريم. د محترم جانان سے بول شکریہ دا کوم چرالو زموږ د پروګرام او د هغې نه بعد زه مولانا بختي علم صاحب او مولانا بشیر صاحب هغې ته د ختم دستار فضیلت د بخاری شریف د ختم هغې ته مبارکي ورکوم او د هغې سره سره نور څومره علما کرام چې فارغ شوي دي هغې ته مبارکباد ورکوم. هغې ته د واده مبارکي هم ورکوو چې الله رب عزت د دوی دا نوې زندګي نوې ژوند الله تعالی پرې کې خیر او برکت واچوي. ما دا میسج چې څومره مسلمانان ورونه اوري نو زه ټولو ته پیغام ورکوم څومره علما کرام چې فارغ شوي دي چې هغې امت کې وحدت راولي اتفاق او اتحاد راولي. زمونږ او ستاسو د فراغت او د سند او د دې فراغت مقصد دا نه دی چې مونږ تاسو فارغ شو اوس مابین کې اختلافات چیړو مسایل چیړو. دا نه، امت انتهایی ګمراهۍ طرف ته روان دی، انتهایی بېدینۍ طرف ته روان دی. د ټولو ملګرو څومره علما کرام چې فارغ شوي دي زمونږ د اواز چې څومره علما اوري د هغې په خدمت کې یو عاجزانه درخواست دی چې د امت مابین کې اتفاق او اتحاد راولي او هغه طریقه باندې د خپل زبان وخوځي چې مخلوق ته خیر خور شي. ځکه عوام چې دي دا زموږ د علماو ګستاخي نه کوي. ګستاخي چې کوي دا د عالم د یو عالم نه د بل عالم دپاره کیږي. ځکه چې یو عالم بل عالم پسې ګستاخي وکړي خلکو کې دا نفرت او دا خلکو کې دا خورشي نو ځکه بیا عوامو راپاسې بیا د علماو مطلب د هغې ګستاخي کوي د هغې بې عزتي کوي. نو د ټولو په خدمت کې درخواست خپل طرف نه مبارکي ورکوم د علما کرامو ته د دوی د فراغت او د دوی د ودونو مبارکي چې الله تعالی د دوی د نوې زندګۍ کې خیر او برکت واچوي. زما نوم معراج خالد دی، د جبهې سره تعلق ساتم. جامع دارالعلوم کراچۍ نه فراغت شوی دی. خصوصا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني زموږ د بخاري شریف استاذ محترم دی. نن زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې خصوصا زموږ دا ملګري درونو په شان مولانا بختي عالم صاحب، مولانا بشیر احمد صاحب، مولانا منیب الرحمان صاحب او دغه رنګې زموږ مولانا امین خان صاحب، مولانا نثار احمد صاحب ډېر شي ملګري زموږ چې زموږ سره سبقونه هم ویلي دي. د الله تعالی په فضل و کرم سره د هغې 8 کاله علوم دینیه حصول چې کوم سفر هغه اختتام ته ورسېدو. تشریف اوري کړی د کلي ته مخکې د نورو سبقونو هم اراده شته دی، علم خو سمندر دی ختمیږي نه. او زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره پکې دا ده چې زموږ سره به انشاءالله تعاون کوي او ودرېږي به راسره. موږ د ټولو په دې دستار فضیلت باندې د زړه د کومې نه چې دی نو د هغې ته خوشحاله یو چې څومره میلمانه راځي هغې ته هرکلی کوو او دې ته چې دی نو په دې خپله مدرسه کې او دلته په دې خپل کلي کې په کار کولو باندې موږ دې ته خوش آمدید کوو او دې ته هرکلی وایو. امید ساتو انشاءالله چې دا به زموږ دپاره د مستقبل د جوړېدو معماران جوړېږي. زموږ چې څومره ماشومان دي د هغې د جوړولو دپاره به دي زموږ استادان او د زړه تعلق په انشاءالله صرف زموږ د دې کلي پورې به دا خبره مخصوصه نه وي بلکې چې څومره د دې علاقې څومره فضلا دي، څه کالې فارغه شوي دي یا هغه تېر کلي یا د هغې نه مخکې زموږ مشران دي نو هغه ټولو په خدمت کې زموږ دا درخواست دی چې راځئ رایو شو او د خپلې علاقې له ترقي ورکو او دا د ترقۍ په لاره باندې واچو، د دې خلکو راهنمایي وکړو. زموږ خلک الحمدلله دا دیني او غیرتي خاوره ده او دا د غیرتي خاورې خلک دي، په دین باندې مین دي
خو کمې زمونږ دی چې د هغې د لیډینګ دپاره د هغې د راهنمایۍ دپاره څوک شته دی نه چې د هغې راهنمایي وکړي. نو د ټولو علما کرامو نه دا هیله لرو چې انشاءالله راهنمایي به کړي، دغه امت په ځان سره اخلي. ستاسو هم ډېره شکریا ادا کوو چې ستاسو په دې خپله د کیمرې په سترګه باندې زمونږ د اواز عوامو ته رسوئ او هغوی زمونږ سره ودرېږي، زمونږ سره تعاون کوي. نو انشاءالله مستقبل کې امید ساتو چې دا به د خیر باعث او ذریعه جوړېږي. د ټولو نه اول خو ډبل خوشحالۍ دی، پرون په بختیزر ډبل خوشحالۍ وي، نن په تاسو باندې دی زمون د اړخه د ټول کام د اړخه مبارک شه چې هم د زوی واده دی او اومې دیني علوم چې دی هغه پوره کړل او دستارې په سر کې خود ستا په دغه کله باندې څه احساسات دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل د طرف نه دواخان جانان ته، لایق زاده مولي صاحب ته، خپل وراره میراج خالد صاحب ته او د نور ورونو مې فارغ شو دي، منیب او د خورۍ مې فارغ شو دی بختي عالم، دوی ته مبارکباد ورکوم. د هغې نه بعد زه بس یو څو خبرې وکړم. الحمدلله نن چې په جبه کې د عالمان فارغېږي یا کمالکان مستقبل سمیږي، استادان جوړېږي یا ډاکټرای طرف ته ځي یا پولیس کې دي، نو دا خصوصا زمونږ د مشرانو د ټول نه زما په یاد کې زمونږ تره محمد یعقوب مونږ ورته دادا وي، وروڼو به ورته دادا وي، مونږ به ورته دادا وي. نو دغه محنت ثمره ده چې دغه د علما کرامو سره، د استادانو سره، د سیاسي خلکو سره دغه ناسته پاسته وه. او دلته زموږ په جبه کې هغه کچه 2 کمرې سکول پرایمري جوړ کړو، مکتب و، او هغه حکومت ته درخواست ورکړو، حکومت ولا مطلب د استاد ورکړو. د هغه د زما د تره دغه محنت ثمره دا وه چې نن زموږ په جبه کې های سکول چلیږي. د هغې نه مطلب دا د کم هلکان چې نن علم طرف ته لاړ دی، ټولو میټرک کړلی، چا پکې کوم دی بي ایس کړلی، چا ایم ایس سی کړله. نن الحمدلله دا ټول هلکان د عالمان چې دي د هم تعلیم یافته دي، که مطلب د ایجوکیشن طرف ته کوم هلکان ځي د هم تعلیم یافته دي. دا زموږ دغه تره دغه محنت هغه ثمره ده. خو هغه زموږ تره پسې مطلب دا زموږ 2 مشران نور، زموږ والد صاحب او زما بل تره ولی محمد سید محمد، هغوی مطلب د خپل هغه ورور ته درون نظر باندې کاته، هغه ته به یې دادا وي، ورور ته به یې دادا وي. نو مطلب دا د هغوی د محنت د هغوی دغه درون درناوي نن دا ثمره موږ ته میلاویږي. زه تمام قوم ته، تمام علاقې ته، ټول قوم ته دا میسج ورکوم چې مطلب د په پټي په ساورو باندې محنت مه کوئ، محنت په خپل بچو باندې پکار دی. بچو باندې محنت وکړئ چې مطلب د هغه ثمره تاسو ته انشاءالله تعالی میلاو شي. بچي نه هر څه جوړېږي. یو سړی دی دا نه وي چې زما بچی ناقابل دی، که چا به خپل بچي باندې محنت وکړو دغه نه مطلب د ډېر غټ څه وځي انشاءالله تعالی. روان چې څومره خلک زما دا میسج اوري، هغوی ته ما دا خواست چې په خپل بچو باندې مطلب د خواري وکړئ، محنت وکړئ، خپل بچي علماو ته کښېنوئ، مدارسو ته ولېږئ، سکولونو ته ولېږئ. وطن نیوز ستاسو اواز